نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا صدق الله العظيم سورة مريم شپاڑسم پارا دری اتیایم نمبر آیت امخ رکو کی کافران و مشرکانو د مرگ نباد د زندگینا انکار او شبہات بیان شو اس پدے رکو کی اللہ پاک دا قیامت پر رز دا مومنانو او دا کافرانو حشر ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی کہ منگا پدے شیطانانو باندے پدے کافرانو باندے شیطانان مسلط کری دا دغی شیطانانو دا غلبی دا وجنا دی گمراہ دی دین صحیح لار خطا شوی دا او دے شیطانانو بھی پدے کفر باندے راتیس کری نبی علیہ السلام تدے کافرانو دیر تکلیف ورکو کلبے و تویچ عذاب بکل رازی دا سے قسم قسم مطالبے کھولے اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چھ ددی مشرکانو پا تکلیف باندے خفکے گا ما ددوی دا بارا پا جلنے باندے عذاب وارا ما منگ ددوی دا بارا عذاب تیار کردے او بیا دا قیامت بورز دا نیکان و خلق و حشر اللہ پاک ذکر کئی دا نیکان خلق چے دا قبرون نپاسی دوی با پسور لو باند سوارو دا حساب کتاب میدان تاپ آرام راحت کی روان او کافران مشرکان دیب پیادہ روانوی او دمر پا بدحال چی دی بزینا دا شاطن بے فرشتی شڑی او مخی بے شڑی او دی با دمر بدحالی چی دی بسخت کی ہموی یعنی دا دمر تکلیف باوجود دا مشرکان بتکی ہموی بل پا دنیا کی دا مشرکان زانتا خدایان جوڑی دا دے دا پارا چی دا بزمن شفاعت کئی اللہ پاک فرمائی چھ دوی دا پارا حصوک دا شفاعت مستحق نشتا ذکر شفاعت با قیامت کی گی دا مومنان چھ دا مشرکان او کافران دی دوی با شفاعت نکی او دوی وجد آدھا چھ دا مشرکان دا اللہ پاک دا پارا اولاد لٹے مشرکانو دا مکی بوی فرشتی دا اللہ لریانی دی عیسیان وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویدی یہودیان وی عزیر علیہ السلام دا اللہ زویدی نعوذ باللہ اللہ پاک فرمائی چھ دا دمر بی وقفان دی او دمر خطرناک خبر کئی چھ دا دوی دا خطرناکی خبر بوج او نحوست دمر دی قریب دا چه دا دینا اسمانون اچوی زمک سریشی او غرونا ہوار او اچوی او میدار زریزش دمر خطرناکا چه دا اللہ پاک دا پار اولاد لٹے حالانکہ اللہ پاک دا پار اولاد ضرورت نشتا دا تمام مخلوق اللہ پاک تا عاجز او محتاج دے چه مخلوق محتاج دی نو اللہ پاک پا اولاد باندے سکی زکا اولاد دا محتاج وی او مخلوق محتاج دی اللہ پاک غنی دی نو دا دیر بی وقفان دی چه اللہ پاک دا پارا محتاجی ثابت دی او بل اللہ جل شانہ فرمائی چه دا مشرکان با قیامت کے راضی منگتا یوازی
څنګه چې په پیدایش کې یوازې دغه شان په آخرت کې حساب کتاب میدان ته هم یوازې حاضرې بیا د مؤمنانو خلقو بشارت الله پاک ذکر گئی چې چا ایمان وروړو نیک اعمال یې وکړل الله پاک په د خلقو په زړونو کې د دوی محبت پیدا یو مقبولیت دی او یو شهرت مقبولیت شروع کیږي د نیکانو خلقو د محبت او شهرت د پاره دا ضروری نه ده لکه نن سبا ډیر نیکان بزرگان چې د سره چاو سره ملاقات هم نه شوي او خلق پر سره مینه ساتي دا د غیده د نیک اعمال او ایمان برکت د مقبولیت او بیا هر بنده غواړي چې کاش دغه شان زه جوړ شم او د دې سره محبت د نیکانو خلقو او عام شهرت لکه نن سبا یو ډم وي او هغه مشهور شي نو هغې سره خلک هغه محبت ساتي چې کوم د هغه په شان طبیعت والی او بدان خلک نو نیکان خلکو په زړونو کې الله جل شانه د نیکانو خلکو محبت واچوي حدیث مبارک کې راځي چې انسان الله پاک ته خوښ الله جل شانه جبريل علیہ السلام ته وایي چې دی فلان کې بنده سره ز محبت ساتم تم وسره مینه ساتم جبريل علیہ السلام نور فرشتو ته وایي چې دا فلانې بنده دی د سره الله مینه ساتي او زم ور سره مینه ساتم تاسو ور سره مینه ساتم هغه فرشتي داس یو بل ته وایي تر دې چې د ځمکې فرشتو تراشي او د ځمکې فرشتي هم دا خبر وکي او دا خبر الله د مؤمنانو پزړه کې واچي بیا مؤمن دغه نیک بند سره محبت ساتي د دنیا هیڅ قسم فائدې د تنوي او محبت یې وي لکه مثال به حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی نیک انسان محبت و سر نیکان خلق ساتھ د دنیا فیدت د چانشتو خلق ور سر مین ساتھ د دنیا اسباب و شہرت مخیطا ندر آوستے و بیام خلق مین ساتھ ان سبا خلق مشہوری دل د پارا ناشنا ناشنا کرتبون استعمال لکه زمونږ استادو په دې وطن کې یو لیونی دی او زناور دی چې هغې ته بدبخته منیر شاکر ویلی شي اوس دې ځان مشهور نو کله وایي څوک چې د نبي علیه السلام و صحابو سره مینه ساتي وي دا مشرک دی ولې وایي مینه به صرف الله سره ساتي وی په قرآن کې نشته چې پیغمبر علیہ السلام سره په مینه ساتي ګور دا د ځان مشهور او دا موبایلونو والا ورته ټول متوجي نو کوم خلک سره مینه ساتي چې د پشان ګډوډي نیکان خلک سره مینه نه ساتي یا بل یو دوزه وشتله وی دا خلک وی چې پولیس صراط ته په دې پیغمبر علیہ السلام شفاعت کوي وی دا ټول اس خبرې نو بس موبایلونو والا موبایل کې راوستل خلکو څنګه او پیجن نو دې مشهور کو دا شهرت دا مقبولیت نه او زمونږ دا خلک هم دا ډېر ناپوهه خلک ساده او کم عقل خلک د سره ملګري ولې چې دا بې وقوف د نن نه 50 کاله وړاندې مثال د دو عمر 50 کاله دا 50 کال چې دا کم دین بیانو دا غلط اوس ټیک شو لکه دې اوس پیدا نه شو او نه اوس مولا شو دو خامخا سبیخ 50 کال وخت تیر کړی نو تر اوسه چې دا کم قران او دا کم سنت د بیانول تر اوسه دې لیونه اوس سم شو عقل منی کړه نو مخکې دې ټیکو مخکې دا خبره داسې نه کوي اوس چې کین اوس ټیک نه ملک مخی بد سر علماء میں نساتا اس سر علماء نساتی اس د سر گوپران میں نساتی اگا خلق د سر میں نساتی چاگی د علماء د مدرسو نا خبری د دین نا خبری نا غیوی دا خودیر سمی خبری کی او دیر سپین وینا کی سپین وینا خود خودیو د رسول دین پس خنداتا نوی
گورا دا شهرت دی دا مقبولیت نری مقبولیت د نیکانو خلقو پسله کی بغیر د اسباب دنیویو اغا محبت تا ویل شي او دلته اسباب دنیویه موبایل تردن موبایل یو میاش د پاره بن کا خلق بدنو پریږ تا خودی چې څونه چلیږي خدا دې موبایل نوې نوې خبره کې ور سړی ته مخه ترازی او خلک ګوري او چې د چا په قسمت کې خرابي او بد قسمتي وي هغه خلک پر پسې روانيږي الله دې مون او تاسو د دې فتنې نه وساتي دا عظیمه فتنه نو الله پاک فرمایي چې کوم کسان ایمان والو مؤمنانی او نیک اعمال والی زبر دی په زړونو کې د خلکو په زړونو کې د دې محبت واچو دا محبت یو مثال مې ده یا بل مثال د دارالعلوم حقانیه اکوړي مدرسې مشران علما ډېر خلکو بل دلم دي سو کې چې نوم چا اورېدل ناغه وسره مینه ساتي لکه مثال وو دیر بابا جی سے حقانیه کې مشر عالم دی وخت تقریبا دا عمر بوي 93 کال اوسم د حدیث درس کې او دومره خلک وسره مینه ساتي چې د سره به چا تصویر هم نه کتل مینه ساتي دا مقبولیت او مقبولیت دا چې دا کار بل سشتنا بس د دین خدمت دا محبت الله د خلق زړونو کې اچي الله دې موږ او تاسو ته مقبولیت او د نیکانو خلق محبت نصیب کړي او بیا الله جل شانه د قران کریم صداقت بیانوي چې په دې قران باندې وطن نیکانو خلق ته د جنت خوشخبری ورکي او چې کم کسان بدان دي هغه به د جهنم نه یری چې د خپل بدن توبهګار شي نو فرمایي الم تر ان ارسلنا الشیاطین آیت نګوري چې بشک موږ مسلط کړی دي شیطانان علی الکافرین په کافرانو باندې تغزهم عزا چراته زیدی کافرانو لرا پراتی زول سرا فلا تعجل علیہم تجلدی مکافد کافرانو باندی پا مطالبی دا عذاب سرا انما نعد لهم عدا یقینا من تیاری کردی دوی دا بارا پا تیاری دا عذاب سرا یوم نحشر المتقین تیادکا عورت من بلا جمکو حشر بوکو دنیکانو الى الرحمن رحمان ذاتا وفدن ڈل ڈلی جماعتنا جماعتنا دا مومنانو ونسوق المجرمین او من بشڑو مجرمان کافران الى جہنم وردا جہنم طرف تتگی لا یملکون الشفاعت مالکان بنوی دا کافران دا شفاعت حاصل اولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر شفاعت حاصل اغسو چې رحمان ذات سره وعده نیولې د ایمان یې راوړې دي کلمې وجلې دا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او وېدا کافران چې الله پاک نیولې دي ځان سره بچي لقد جئتم شيئا ادا فتاقي سره تاسو راتګ کو په یو سیس ډېر ناشنا او ډېر بد او ناکار سره تکاد السماوات يتفطرن منه قریب دا چوچ اسمان د دې بده د وجه د دې خبرې د وجه تاسو وتنشق الارض او اوچويز مکا وتخر الجبال هدا او اوچوي سری شي غرنا پټوټه ټوټه ریز ریز کې دو سرا تاسو د شرک د دې خبرې د وجه ان دعوا للرحمن ولدا دا چې تقدیرا بلی د رحمان ذات د پار بچي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا او ندی مناسب د رحمان ذات د پار چې ځان د پار اونسي بچي ان كل من في السماوات والارض ندی دا ټول مگر چې دی پاسمانونو کې او پزمکو کې الا ات الرحمن عبدا نو ندی هغه ټول تمام مخلوقات چې پاسمانونو او پزمکو کې دي مگر راضی برحمان ذات عبدا فعاجز سرا لقد احصاهم وعدهم عدا فتاقی سر محفوظ کی جل پاک شمیر لیدوی للا پشمیر سرا وکل آتیه یوم القیامت فردا او هر یو دوی برازی پورز دا قیامت اللہ تیوازی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
بشکا کسان چې ایمان وروړو عمل نه وکړدنه کې سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چې وګرځي د دې د پار رحمان ذات محبت د خلق پزرون کې فإنما يسرناه بلسانك پس یقینا آسان کړی دی قران کریم لرا پجبستا باندې لتبشر به المتقین د پارا دی چې تزیر ورکی بدی باندې نیکانو ته د جنت وتنذر به قوم اللد تو یری بدی باندې قوم جګړالو کافران وکم هلکنا قبلهم من قرن او من هلاکړي ډیر زیات دین وړاندې قومونه ډیر نسلونه ډیر امتونه کافران هل تحس منهم من احد آیت محسوسه د دوی نه د یو کس او یا تویني د دوی نه یو کس او تسمع لهم رکزا یا اورید د پخوانو قومونو هلاک شودنا د خپو کشار داوي